عبدالله سلفي په نامه سره یو شیخ یادیږي د وهابیانو. د مولا اکثر د اختلافي مسایل چیړي. نو په دې ورځو کې متعلق ما یو مسله دنه واورېده، په یو زګین کې ولاړ دی، خلکو ته خطاب کوي. اے خلکو، آیا په بخاري شریف کې د رفع الیدینو روایت شته او که نشته؟ اے شیخ صاحب، بخاری شریف کې هم د رفع الیدینو روایت شته، موطا امام مالک کې هم د رفع الیدینو روایت شته. خو زه ستانه تپوس کوم، دا بخاری شریف راواله، دا صحیح سته کتابونه راواله، آیا په دې کتابونو کې په ولاړه باندې تشبول کولو والا روایت که نه و؟ زما سر قتلول عوامو ته او تا ته جایز دي؟ دا کتابونه راواله، آیا که په دې کتابونو کې دا روایت نه و چې رسول الله علیه السلام خپله بیبي مبارکه په رمضان المبارک کې ښکل کړله؟ زما قتل تا ته جایز دی. ولې عوام په دوکه کې اچې؟ چا د دې خبرې نه انکار کړی؟ دقه بخاري راواله، په دې بخاري شریف کې امام بخاري رحمت الله علیه د الرحمن علی العرش استوى معنی او مطلب بیانوي. فرمایي د مجاهد په حوالې سره چې د الرحمن علی العرش استوى نه مراد غالب علی العرش دی، لیکن ستا عقیده د بخاري نه خلاف ده. که خبره ختمه په بخاري شریف باندې، که خبره ختمه په صحیح سته باندې، میدان ته راواچوه یو څوک. دقه بخاري شریف رالم، که غیر مقلدینو ټول بخاري نه انکار نه کوه، زما په مخ لاړې راتوک. امام بخاري خو تر سره منې نه، وایي آیا په دې کتابونو کې دا روایت شته که نشته؟ جګړه په دې کې ده چې آیا په رفع الیدین شته که نشته؟ په شته او په نشت کې جګړه ده. راشه زما بخاري کې شل زګینو کې مسله ښیمه. امام بخاري وایي 3 طلاق 3 دي، وابیانې ولې نه مني؟ امام بخاري رحمه الله خپل شروط شرایط لګوي او هغه شرایط د غیر مقلدینو خلاف دي. امام بخاري رحمت الله علیه باندې ولې خلک دوکه کوي؟ امام بخاري یا د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد دی یا امام بخاري مجتهد دی. امام بخاري باب قائمه ځای په ځای، کیف کان بدء الوحی ابتدائی باب قائمه، په کوم حدیث کې دا الفاظ راغل دي؟ الحدیث 2 اصول، قرآن حدیث. که په دې خبره ختمه، والله العظیم د عامو خلکو په مخ کې دا عجز اعلان کوي چې زه به وهابي کېږم. که په بخاري شریف راسه مسله ختمه، په بخاري کې به زه هغه روایت ښیم چې رسول الله علیه السلام کړي، وهابیانې ولې نه کوي؟ دویم نمبر، نن د دې یو مسله چلیده، دی وایي خلکو ته چې په مسجد کې نماز جنازه غیبانه نماز جنازه. د 2-3 خبرو جواب را. رسول الله علیه السلام وفات شوی و په مدینه منوره کې، په دغه وخت کې په مکه کې مسلمانانو چا په مکه کې د نبی علیه السلام غیبانه نماز جنازه کړله؟ د رسول الله نه افضل انسان په تمام عالم انسانیت کې نشته، لیکن چا په مکه معظمه کې د رسول الله علیه السلام نماز جنازه غیبانه کړله؟ یو روایت وخایا، بخاری شریف کې وخایا، مسلم شریف کې وخایا، صحیح سته کې وخایا، د یو محدث په کتاب کې وخایا. د رسول الله علیه السلام نه بعد ابو بکر صدیق په مدینه منوره کې وفات شوی، چا په مکه کې جنازه کړله، چا په بل زګین کې غیبانه نماز جنازه کړله. څوک د ابو بکر نه بهتر دی په دې امت کې؟ ابو بکر د دې امت افضل ترین شخصیت دی، صحابي دی. چا د ابو بکر صدیق جنازه غیبانه کړله؟ یو کتاب کې وخایا. ابو بکر نه بعد عمر فاروق وفات شوی، په 22 مربع میل باندې قانون د عدل او د انصاف حکومت کاو. چا په 22 مربع میل کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جنازه کړل غیبانه.
داغه نه بعد عثمان غنی وفات شوی. چا د عثمان غنی نماز جنازه غیبانه کړله وخایه په یو کتاب. د هغې نه بعد حضرت علی کرم الله وجهه وفات شوی دی. چا یې غیبانه نماز جنازه کړله یو کتاب کې وخایه. حسن حسین رضی الله تعالی عنہ حسن په مدینه کې وفات شوی. چا یې نماز جنازه غیبانه کړله. حسین په کربلا کې شهید شوی دی. چا یې نماز جنازه غیبانه کړله. یو کتاب کې وخایه. عوامو ته دوکې مه ورکوه. که غیرت درکړي میدان ته راواچوه. یو کتاب کې وخایه. په دقه سټیج یې وخایه. که نه ښایي وابیانو واورئ دې مولا ته پاسئ. زما د دې سوالاتو جواب دې وتپوسئ. که د جواب درکو د نن نه بعد زه غیر مقلد وابي. والله دوکه کوم دا خلک. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی یکون فی آخر الزمان دجالون. په آخر زمانه کې به دجالانی کذابون دروغجن بی یأتونکم من الاحادیث چې تاسو ته راځي زما حدیث به درته وایي چې رسول الله فرمایل دي حالانکې رسول الله به نه فرمایل. دیو به حدیث پیژنیم نو. نبی علیه السلام وایي ځان ته بچ کئ لا یذلونکم ولا یفتنونکم. نبی علیه السلام مخکې یو جمله فرمای فإن لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. داسې خبرې به درته کوي فإن لم تسمعوا نه به تاسو مخکې اورېدلي انتم ولا آباؤکم نه به ستاسو پلار نیکه اورېدلي. داسې خبرې به درته کوي داسې حدیث به ته راوړي. نبی علیه السلام وفرمایل ځان ته وساتئ لا یذلونکم ولا یفتنونکم. هسې نه چې ګمراه هم نه کړي په فتنه کې مو وانه چوي. نبی علیه السلام ویلي او بیټا ته د عوامو په مخ کې ودرېږي ډزې ولي میدان ته راشي چې پته ولګي. میدان ته که زما د دې څو سوالاتو جوابات دې راکړي. ائمه وفات شوي غیبانه جنازې نه ده شوي. صحابه وفات شوي غیبانه جنازې نه ده شوي. آیا د دیو نه څوک بهتر شته؟ نشته. په فتنه کې دې اچي خوارج. الخوارج هم کلاب النار. دا هغه خوارج دي رسول الله 1400 سال پهلې د دیو په باره کې مونږ ته ویلي.